وجه صرف دغه وه چې ته دې ځای کې کټ ما اچوه نه جي زه به دلته کې کټ اچومه نو یو تش کټ کې 15 جنازې اوچتې شوې چې تاسو وینئ دا 3 قبرونه دي دا اوس د څو لمحې بعد به په دې کې یو مشر او په 2 تنکي ځوانانو باندې خاورې واړولی شي د خاورو ډیري به پرې ودرولی شي هسې خو خیبر پښتونخوا د دهشتګردۍ د جنګ د بارودو په لوګو باندې د کلونو راځې توره ده او دا خاوره د انسانانو په وینو باندې لمده ده خو پرون د روجماتي نه یو څو لمحې مخکې د چارسدې ضلعې د ترناب په کلي کې د بابکرو یو علاقه ده محله بابکري هغې کې یوه داسې واقعه مخې ته راغلې ده چې یقینا چې چاته دغه واقعه مخې ته راغلې ده هغې ته رسېدلې ده د هغوی په سترګو کې اوښکې راغلي دي او څه ډېر د درد نه یو ډکه واقعه ده ما سره دا ملګری ولاړ دی د ده د سترګو د وړاندې د هر څه شوي دي مزید د ده نه اورو ستاسو څه نوم دی جی السلام علیکم زما نوم محمد علي شاه دی محمد علي شاه دا واقعه څه وخت بېګا راغلې ده دا تقریبا 20 منټه کم 6 بجې مازدیګر راغلې وه او داسې څه معمولي څه زباني تکرار باندې راغلې ده دا زباني تکرار څه بس داسې څه په ناسته ولاړه باندې څه معمولي شان تکرار مکرار کړی و د هغې نه خبره اتره چونکې روژه را زموږ د پښتنو دماغ هم کمزوري کم برداشت کول هم کم شي زموږ د پښتنو خو همدغسې حساب کتاب دی پټې پټې خبرې بس لارې زموږ نه راضي شي بار بار به دا دعا غواړو علي شاه دا راته ووایه چې د دوی نومونه څو د دې طرف نه یوې پارټۍ نه څو کسه مړه دي د بلې پارټۍ نه څو کسه مړه دي د هغوی عمرونه څومره دي د یو طرف نه چې کوم دی نو حضرت علي صاحب مړ دی او ورسره چې کوم دی نو صفدرخان صاحب مړ دی حضرت علي صاحب به تقریبا الله دې وبخي تقریبا دا سره 45 او 50 ترمنځ لري او صفدرخان به تقریبا 37-38 سال عمر د صفدرخان دی صفدرخان بچیشته د صفدرخان بچیشته ټول بال بچدار دي چې څونه وفات شوي دي دا ټول بال بچدار دي صفدرخان ماشوم لور یا زوی د څونه عمر یاره د صفدرخان ماشومان چې کوم دی نو څلور بچي دي نو زما خیال چې ورکوټ زوی چې کوم دی نو دا تقریبا سره 10-11 سال عمر اخري ماشومې دي او دا حضرت علي چې کوم دی نو 2 بچي دي او یو زوی دی یو لور ده هغې عمرونه به تقریبا داسې 12-13 سال ټیک هغه طرف ته څونه کسه هغه طرف نه چې کوم دی نو یو وجي صاحب دی رشین خان الله رب اختر جنتون نصیب کړي چې هغه چونکې د بدقسمتۍ نه 3 ورځې مخکې د سعودي عرب نه راغلی و چونکې ما د دکان ته م راغلی زما د سپلو دکان دی ما نه سپلی م اخیستې ما سره میله هم شو زما د والد صاحب عیادت یې م وکړه او ملګري م ورسره نو ډېر مینهناک او ډېر عجز طبیعت انسان و او چونکې د دوی دا خبره اتره چې کوم دی نو لکه دا کشرانو نه دغه شوې وه چوکیدار مشران چې کوم دی لکه رشین صاحب شو یا په دې کې چې کوم دی زاهد صاحب وفات شوی دی دا کسان چې کوم دی نو لکه دا دوی دې وخت کې په روغه کې ولاړو دوی مطلب دا چې لکه هغه د روغې د سولې هغه دغه یې کوو ځکه چې زه داسې راووتم نو لکه دوی دلته خبرې اترې کولې بس په دې کې کشرانو بیا چې کوم دی نو لکه هغه خپل برداشت ونه کړی شو او دې ځای کې لکه زما هم خو دی کاخالو چې فایرنګ وشو نو دې کې یو رشین خان مړ دی د هغه دویم فریق نه یو عاصم جان مړ دی او یو زاهد صاحب مړ دی او دا هغوی عمرونه څونه رشین ما تقریبا د 50 سال عمر د رشین دی د 45-50 سال تقریبا زاهد دی او وسیم خو چونکې زمانه بچپن مرګري زمنګ نه کشرمو نو هغه به تقریبا داسې 30-35 سالو هلک او تقریبا 2 بچي یو زوی د عاصم جان دی ډېر ماشوم دی تقریبا یا روبي به داسې 2.5 کالو ماشوم زوی دی ټیک خوشحاله شي قدرمندو تاسو دغه حال احوال واورېدو د ماشومان بچي د دې کې د یو هلک عمر 30-35 سال ترمنځ ښودلی کېږي هغه هم د خاورو لاندې شو 15 مشرانو ځوانانو باندې د پاسه د خاورو ډیري ودرېدل الله دې مخکې رحم وکړي